دا ملګری تپوس کوي چې کویدنه کې نکاح وشي نو د دغه الګ د پاره دغه جنای سره یعنی خپل چنغلې سره خبرې کول جایز دي او که ناجایز دي. نو جواب دا دی چې بعضی کارونه اگر چې هغه د شریعت د طرف نه جایز وي خو لیکن انتظامی حواله سره پاغي کې ډېر زیات پیچیدګي راځي نو بیا علما د هغې نه منع فرمایي. په هغو مسلو کې یو مسله داوم دا چې کم تاسو تپوس کړی دی. عموما دا خبره زه لږ تفصیل سره ذکر کوم چې دی باندې زمونږ د ګروپ ملګري پوه شي او نور ملګري د پوه کولو کوشش وکړي. عموما داسې کیږي چې کله یو لک نکاح وکړي کویدن وکړي نو هغه وایي دا خو زما د خدای په نسبت باندې ښځه ده، د شریعت په نسبت باندې دا زما ښځه ده، لہذا ما له دې سره خبرې کولو کې څه حرج نشته. بیا چې کله هغې خبرې اترې شروع کړي نو دوه قسمه حالات مخې ته راځي. یو هغه حالتونه چې کله ناکله داسې وموشي او دا شوي ومدي او منګه سره دا واقعات راځي چې هغه هلک خپلې جنای سره خبرې کوي په ټلیفون باندې، انو کله به هغه اوسګارني کله به هغې څه کمه کوزه خبره کړي او هلک به بهر ملک وي یا به د هغې نه لرې وي، هغه تیش کې راشي او طلاق ورکي. ان بیا هغې نه دومره پیچیدګۍ جوړ شي چې اکثر رشتې ماتې شي. زه به ذات خود زه په دوه دریو رشتو کې داسې تللی یم چې په هغې کې هغې د ټلیفون د خبرو نه رشته روانه شوې ده او بیا هغه رشته ختمه هم شوه، هغې جنۍ بل ځای ورکړه، هلک ځان له بل ځای کې کویدن وکړه. دویم صورتحال دا مخې ته راځي چې کله ناکله د خبرو نه هغه موقع مخکې لاړه شي، ملاقاتونو ته لاړه شي، ملاقاتونو کې دی دواړه په خپل ځان باندې کنټرول ونه کړی شي او بیا د هغې نه حمل جوړ شي نو بیا هغه د یو بدنامۍ طرف ته خبره روانه شي چې دا که دا وایي نه چې ما سره خپل هلک میلاو شوی دی معاشرې ته به څه وایي نو هغې نه هم رشتې روانېږي. نو چې انشاءالله تعالی دی واده وکړي، دی به یو ځای ژوند تېروي، خپل میس کې دی بیا خبرې کوي، خو لیکن اوس چې کله کویدن وشوه او پکې نکاح هم شوي وي نو علما کرام او مشران حضرات انتظامی حوالې سره د دې خبرې بالکل اجازت نه ورکوي چې دی په موبایل باندې یا براه راست یو بل سره ملاقاتونه او یو بل سره خبرې اترې کوي، د دې بالکل او قطعا اجازت نشته.